نن موضوع دا د الله رب العزت رحمت رمضان المبارک کے درے عشری وی پاغی کی اول عشرہ د رحمتی دویم عشرہ اغد مغفرتی او دریم عشرہ اغد جہنم نا د بریکی دوی او اول عشرہ کی رحمت اللہ رب العزت پا کم خلق باندے کئی او پا کم خلق باندے خپل رحمت نکئی زکا نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ رب العزت فرمائی ان رحمتی غلبت غضبی و زما رحمت دا پا غضب باندے غالب دے اللہ رب العزت پا غصے باندے رحمت غالب دے و اللہ رب العزت دا پا عرش باندے لکلی دی او پا بلزے کے نبی علیہ السلام فرمائی خلق اللہ مئت رحمت کلچ اللہ رب العزت مخلوق پیدا کر نو اللہ رب العزت دا دی سرا سرا یعنی سل رحمتون پیدا کر خپل رحمتون پیدا کر او یو رحمت صرف دنیا ترا اولے گو او 99 دا اللہ رب العزت دا خیرت دا قیامت دا ورځ پارا ساتلی دی او نبی علیہ السلام فرمائی دا یو رحمت پا دنیا کی پٹول و مخلوقات و تقسیم انسان د خپل بچی سره څومره مینه کوي دا یو رحمت دی زناور د خپل بچی سره څومره مینه کوي الله یو رحمت را لېږلی او بعض علما فرمایي وی دغه یو رحمت الله رب العزت بیا سل ټوټې کو اگه یو رحمت بیا سل ټوټې کو علماء فرمائی پدی کې شپېته رحمتونه الله رب العزت په حرمین شریفین باندې راوړي او دا سلويخت او یو رحمت سکه اگه سلویخ چی کم پات شده پر طول دنیا خوارک نو اللہ رب العزت دا غنیمه ټوټه رحمت پر طول دنیا خورک نو انسان د خپل مور سره پلار سره او پلار د خپل بچی سره او زناور د خپل بچی سره او بچی د خپل زناور یعنی د پلار سره څومره مینه کوي نو دا آغی مینی دا پارا اللہ رب العزت اول ورزی لس دروجی دای رحمت اگرزاو چه زما بندا ورا پتا میں رحم کرے او پتا میں دا سے رحم کرے دے چه روغ صحت میں دل در کرے دے اور روجہ دا سار نتر ماخام پوری طاقت دل زدر کوما حالن کی تا دا ورزی سمر خوراکے تا تا سمر دا اوبو ضرورت پیخیگی تا تا سمر دا خوراک خاص کر دا شکر والا تا پوسو کا چه دا 3 گھنٹی سالور گھنٹی نا زیاد ٹیم نشی تیرا ولی چه دا خوراکو نکی او دا طاقت اللہ رب العزت دا تا پر رمضان کی ورکی اللہ رب العزت پہ خپل رحمت کی چه بنده گوره
پروژه کې مې در باندې رحمت وکړ 14-15 घंटे مې تعالی روزه اوږده کړه خو رحمت مې در باندې وکړ ستا خوراک سکاک ته زړم نه کېږي دغه ته ویل کېږي رحمت دا د دنیا رحمت دی صرف ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل و د دنیا تکالیف او مصائب یعنی مصیبتونه د بیماری په شکل کې د بال بچ په شکل کې دا ټول مصیبتونه دي چې د چا اولاد نه هغه چانه تاسو که چې چا اولاد نه دا لوی مصیبت دي نو نبی علیہ السلام فرمای و د الله رحمت د حاصل ک الا چې کله دا په دې تکالیف او په مشقتونو صبر وکي او وای چې دې کې به الله ما ته خیر یو خودي په دې بیماری کې په دې بچو نور کولو کې الله به ما ته خیر یو خودي نو دام یو رحمت ته نو گویا د الله رحمت په ځان لازم ک ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زما بابا جان عمر رضی الله تعالی عنہ چې کلا ابو لولو زخمی په محراب کې په خنجر باندې اوالو نو عمر رضی الله تعالی عنہ خېټه مبارک سورې شو او چې سبه په خله باندې او خړ کاغه به د خوراکو کد سکلو بو اب په خېټه واپس را اوت دومره ولا خېټه مبارک سری کړي وا خو لیکن فرمای چې په دغه بیماری کې په دغه تکلیف کې په دغه مصیبت کې عمر رضی الله تعالی عنہ به یو لفظ ډیر لوستلو چې فرمایل به چې یا الله زستا د رحمت نه امید نه يم ګوره یا الله ما باندې خپل رحمت را وروا یا الله زستا د رحمت امیدوار يم یا الله ستا د رحمت د پاره ز عاجز يم یا الله په ما رحمتونه را وروا حالانکه عمر رضی الله تعالی عنہ جنتی دی لیکن دیکھ یو ترغیب دی ما وتا تا چې اے مسلمانا پتا به مصیبت راځي پتا به تکلیف او بیماری راځي خو په دې ټولو کې به ته د الله نه د رحمت امید ساتي په دې لس ورځو کې الله مونږ ټریننګ کوي چې زما بنده په دې لس ورځو کې پتا باندې زه هر قسم تکلیف راولم خو ګوره بیا هم زما د رحمت نه امید کېږم دروجه رومبانه لس ورځې ډېرې سختي نو ځکه الله رب العزت د اول ورځې د رحمت وګرځولې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې یو زنانه وا پکار داده چې د دې سره سره مونږ د مخلوق سره هم د رحمت معاملې کوو چې مونږ په مخلوق باندې رحم کوو نو د برنه به الله په مونږ باندې رحمت راوړي نو دغه زنانه یو پیشو واغی اونی ولا پکور کې به خامخا چرته سورانه کړي نو دی اونی ولا او اوی تړله او دغه پیشو هم دغه سي تړلې و او دی پیشو بچغه والے خو دې زنانه به خوراک نه ورکو خوراک ولا نه ورکو نبی علیہ السلام فرمای پر خودل ایمنا چې دای پرې خوي چې چرتا د زمکه چرته زناور خړلې وي چرته د دې چې کم خوراک دی غي خړلې وي خو دې غم نه پر خود تړلې و هغه پیشو ور زناور د غم نشو د لوګي د وجینا وفات شو
فرمایي وي دغه کس زنانه خو پیشو مړه شوه او بعضو کې علما لیکي چې په چاړه باندې وواله د چغو نه یې تنګه راغله او مړه یې کړه او دغه زنانه دا پیشو چې مړه کړه بار یې لړه کړه وی د معراج په شپه باندې وی نبی علیه الصلاة والسلام د جنتونو او د جهنمونو سیل وکړه نو په جهنم کې یو زنانه ولیده چې ډېرې زیاتې چغې والې فریادونه یې کول او په جهنم کې ځوړنده ده او په اور لمبو کې نبی علیه السلام ولیده نبی علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام تا فرمای یا جبرائیلو دغه زنانه په جهنم کې ولید او دومره سخت عذاب او چغې او سوري وای نبی علیہ السلام طرز کې دی د الله پیغمبره دې زنانه په دنیا کې د پیشو سره دغه معامله کړې وه چې دای تړلې وه او نه یې پرېښوده او اے دا اللہ پیغمبر او یا کال اوشو سمرا او یا کال اوشو چې دا په جهنم کې زوړند ده او هغه د پیشو سره چې دی کم ظلم په دنیا کې کړي دا غي بدله لانه د خلاصه د رحمت بسه چې دی پیشو سره دی زنانه رحمت معامله کړي وي خوراک ور کړي وي پرې خو دی وي داغی باوجود دی باغی باندې ظلم وکړ نو الله رب العزت هم په ظلم کوي نن کته معاشري تراشي زمون په معاشره کې وګوره زمون غټ خلک په مونږ باندې دغه سي د پیشوګانو لوبې نه کوي زما استا غوخي او ویني اونسکلي زما استا د تورسرو لوپټي د سر نه غزار نه کړی زما استا مسلمان ورور د اوړو په قطارونو کې په چرسده کې او په ملتان کې بل ورځ دوه کسان شهیدان نشو دغه لوبې دی په مونږ ونه کړې کته صدو دا وې چې زه حدیث صرف باقي خزه پورې خاص دي مسلمانه روایت د بخاری شریف ده روایت هم صحیح ده دا یوازې پاغه پورې نه دا په موتا پورې خاص دي هغه صرف یو ظلم کړي چې په زناور باندې ظلم کړي موتا په مسلمان او بیا د الله بندا او بیا روزدار او بیا منځګزار پاغه باندې ته داسې ظلمونه کې نو تا ته الله کم ځای تیار کړي مونږ د مسلمانو خلقو د غوښې او د وینو سره قسم دی لوبې وکړي ما د مسلمان د بچو سره لوبې وکړي او په دې روجه کې هم دا لوبې زما جاری دي او بیا ما ورته وایو ما روجه نیولې ده ما ورته وایو زه مسلمان یم ما ورته وایو چې په روجه کې به عمرې ته ځم ته دې د خپلې پیسې وګوره چې دا د یتیمانو مال دې خوړلی او که نه دی خوړلی ته دې د خپلې پیسې وګوره چې ته په دفتر کې ناستې او د دروغو قلمونه او کاغذونه ډکې او چیکونه کټ کې دا پیسې ستا اکاونټ ته ځي ته په دې عمرې ته ځي زما دې په الله قسم وي که د عمره دې م قبلېږي تله عمرې ته ځي ما سره ستا د دې روجې م غم دی په حرامو پیسو روجم نیسي او ماته م ستا د روجم نه قبلېږي ته په اول سب کې مونځ کې ولاړې په حرم شریف کې ستا هغه مونځ هم نه قبلېږي تا سره د کعبې شریف احترام دی ستا په کعبه کې دننه مونځ نه قبلېږي نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف کے روایت تھی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چې د دروغو نه منې نشه مفهوم مبارک دا سه دی وی قدر جوونی و اسیزان لوګي او تګي پاتې کړو د ته اس اجر نه ملاويږي فرضیت ته ختم دی خود روزي ثواب اونې نه
ته څومره دروغ وایې، ته سرکاري، ته افسر یې، مونږ ستا ماتحت یو، لاندې ناست یو، او ته په دروغو کاغذونو باندې دستخط یې کې چې جی 8 لکه مې پلانکي یتیم ته ورکړي دي 50,000 او دا 7.5 लाख روپۍ د خپل اکاونټ کې جمع کړي دي. ته په دغو پیسو بیا عمرې واج ته ځې؟ جی عمرې په روژه کې به لاړ شم، جی عمره به وکړم. جی نبي علیه السلام فرمایي چا چې ما سره چې چا په روژه کې چې کم دی عمره وکړه گویا داسې دی لکه ما سره وکړه، هغه حلالو پیسو باندې ده، هغه په 2 نمبري پیسو باندې تا ته ثواب نه میلاویږي، الټه د ګناه میلاویږي. په معاشره کې کوم کارونه روان دي نن؟ جی روژه مې یوازې روژه خولې ته وایي چې خوراک پې مه کوه، ستا به د سترګو روژه وي، ستا به د غوږونو روژه وي، ستا به د دماغو روژه وي، ستا به د لاس روژه وي، ستا به د خپې روژه وي، ستا به د ژبې روژه وي. دا نه چې په دوکې باندې ګاک دوکه کې ګټه وکړه، دوکه مه کوه. ریټ ووایه په 100 روپۍ دې اخیستې په 40 خرڅ کا، خو دوکه مه کوه چې وله قسم ومخورې چې په 10 په خپله راغلی واخیستې دې په 100 روپۍ. ولې دروغ وایې؟ ورته وایې وروره که په 10 او 40 یالې واله کړي وره ماته نه کوي، زه خپل کار کوه یا ورسره جوړ شه. نن قسمونه خوري خلک په جوړو باندې، خوري نه؟ نن منډې ته لاړ شه په ځناورو په سر باندې لاس کې دې وي، زما دې قسم وي په دې سر باندې چې دا په دې په خپله نه دی راغلی او د هغې نه ارزان راغلی. مسلماني دې ته پاتې شوه؟ مسلماني دومره آسان شی دی چې ما ورته صرف په مونځ او په روژه کې بند کړو. حقوق الله او حقوق العباد څه ته وایي؟ حقوق الله د الله حکمونه، روژه نیسه، حج کوه، عمره کوه په صحیح مال، مونځ کوه، ذکر کوه، بدنظري مه کوه، دغه دې ته حقوق الله وایي. که دا چرې فوت شي ستانه نو الله دې معاف کوي، مونځ د نه پاتې شو قضایي راوګرځوه، روژه د نه پاتې شوه بیمار شوي قضایي راوګرځوه، الله په دې معاف کړي. حقوق العباد داسې حق دی چې دا په توبې هم نه قبلیږي، یعنی نه معاف کیږي. د کعبې په ملتزم پورې اون خلا په حجر اسود کې سر ورکا او وایه چې یا الله پلان کس کمې ظلم کړی توبه وباسم، نه قبلیږي دغه دعا دې سړي نه معافي غواړي. ما او تا د خلکو حقونه راغونډ کړه، په عمرې پورې مې خاص کړه چې عمره مې وکړه بس صفا سوتره راووتم لکه د انډه چې کم دی د ویښتونه پاکوي راوبوځې ور به شي پته به دې ولګي. که دین وګورې چرې دین کې نیم معاملات هغه د معاشري دي. زمون فقه اوچته کا د قرآن و حدیث په رڼا کې منځ، روژه او زکات دا 3 حقونه پکې ذکر دي او په شمار 100 پاڼو کې. باقی د هغې نه لوی لوی کتابونه وګوره هغه ټول په معاملاتو لیکلي شوي دي. الله دې مونږه معاف کړي، نیکان خلک به هم ډېر وي خو په معاملاتو کې مونږ په 0 کې روان یو. ګورئ زما د خپل نوکر سره څه معامله ده په دې روژه کې، زما د خپل شاګرد سره څه معامله ده په دې روژه کې، زما د خپل کرایدار سره څه معامله ده په دې روژه کې. تا هغه کرایي درکوي، دا ستا نوکر نه دی چې ته پې کارونه کوه، ذاتي کارونه هم پې کې. د دوکان تا په کرایي ورکړی او ته راځې او ته ترې روټۍ هم بې اجازته وړې او ته پې بیا پښمنۍ او روژه ماتې پې کې. افسوس چې دا زه قاضي و ته ماله راغلی وې او تا ما ته ویلې وې چې زما روژه چې ما درته وي چې ورکې وله 1 دورې هم وله ورکې او روژه هم نه کېږي قضایي به یې راوګرځه.
دغسې په نورو دکاندارانو راشه مونږ صرف روجه بس دې ته ویل چې بس خوراک مه کوه لور د دې خولې نه ګندګي وباسه بس تا روجه کېږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ د پاره ودرېد او په دې کې یو دیهاتی راغی د کلو اطرافو نه یو کس راغی هغه ودرېد او د مونځ نه مخکې یو دوه درې ټکي وایي اللهم ارحمني ومحمدا یا الله په ما باندې او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې رحم وکړه ولا ترحم معنا احدا یا الله چې په چا باندې لور رحمت ونه کړي صرف په ما وکړه او زما په پیغمبر وکړه په بل چا رحمت مو وراوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي اے تا دا الله دا رحمت دا دومره لوی تا دومره راتنګوي ما دا الله رحمت ډیر وسیع دی ما او تا ته اشاره ده چې اے امتی یوازې خپل ځان او مور پلار ما یادوه په دعا کې ټول خلک یادوه ټول مسلمانان یادوه ټول د دنیا امت مسلمه یادوه او خاص کر هغه څوک ډیر یادوه چې ستا وسره په زړه کې بغض او کینه ده ستا وسره په زړه کې نفرت دی ستا وسره په زړه کې دښمني ده هغه له ډیره دعا کوه نو ستا زړه به په خپله کلاویږي او صفا کېږي هغه دپاره. او درېیمه دعا پکې دا ډیره کوه چې یا الله ما د دوکې نه او د فراډ نه یا الله د دې نه بچ کړه. په دې روژه کې چې ما وته اوس مونږ وایو حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې د شیطانان وتړلی شي او د جنت دروازې کولاو کړی شي ما وته بیا هم ګناه کوو شیطان خو تړلی شوی دی ما وته بیا هم دوکه کوو ما وته بیا هم پراټ کوو ما وته بیا هم دروغ وایو په روژه کې دا وجه څه ده دا وجه دا ده چې شیطان 11 میاشتې مونږ چارج کړي یو لکه موبایل چې چارج کې او بیا یې ترې راوباسي تا ته 2-3 ورځې کار کوي دغسې شیطان 11 میاشتې ما او تا چارج کړي یو هغه شیطان وتړلی شو چارجر یې مونږ نه وویستی شو کما یجري الدم نبی علیه السلام فرمایي دا شیطان په وجود کې د وینې په شان دی ګرځي دغه د وینې هغه چارجر یې مونږ نه ووته لیکن بیا مونږ کې چارج خو د شیطان د 11 میاشتو پاتې دغه د ایستلو دپاره الله دا یوه میاشت ما او تا ته راکړه چې زما بنده په دې کې ما راضي کړه زما بنده ما ته راوګرځه. موسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وی زما امت د الله پر رحمت باندې داسې رحمت ته کچره الله رب العزت زما دی امت ته عذاب دایمی نه ورکي عذاب دایمی نه ورکي چې ټول عمر یو ګناهګار دی هغه جهنم ته لاړ الله دې موږ او تاسو ته بچ کړي. نبی علیه السلام فرمایي دا به ټول عمر په جهنم کې نه چې دا مسلمان څه ګناهونه کړي او دته په دنیا کې توبه نه ده ایسته نو د هغې سزا به ورکي خو لیکن بعض ټیم کې الله رب العزت یو بنده هغه ګناهګاري حقوق الله پوره کړي نه نو الله رب العزت ول په دنیا کې عذاب ورکي د څه دپاره د دې دپاره چې زما بنده ماله صفا سوتره راشي نو څه عذاب ورکي بیماری پې راولي تکلیف پې راولي د بچوی نه محرومه کی د لور نه محرومه کی یا چې کم دی غریبي پې لږه راولي د خپل بنده ځان ته په دې باندې رانږدې کوي. نبی علیه السلام بیا فرمایي وی فتنې او زلزلې او قتل به عام شي. نن څومره فتنې عام دي که نه دي په دې روژه کې زما او ستا تور سرې وګوره دا په کم لباس کې ګرځي
پیمانې ووایو د روژې په خولې د ماسپښین نه تر ماښامه پورې ته بازار ته وتی شي چې روژه دې نه یې ماته کړې که ووتې بس روژه دې سر خوري داسې ده که نه ده دا فتنې اوس ګوره دویمه دا نبي علیه السلام فرمایي زلزلې نن دا څومره زلزلې په مونږ راځي ترکي باندې وګوره بالاکوټ باندې وګوره بل اوس په مونږ وګوره بعضې ځایونو کې څومره ورانی وکړه دا صرف د ګناهونو وجه ده او مونږ دا ټول ګناهونه راغونډ کړو دا په ښځو ور واچو په چا ور واچو په ښځو باندې یاره که ښځې په پرده کې شي نو پرده خو فرض د قرآن ویلی دي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن زنانه دې پرده وکړي قرآن فرمایي من جلابیبهن زنانه دې غټ څادر په ځان واچوي قرآن وایي خو لیکن بیا هم که مونږ وګورو مونږ دا ټول ګناهونه په زنانو ورچو ځان ته ګناه نسبت نه کوو اوس به یو څو خبرې دله کوم خو صفا به یې دله کوم ما ته بله ورځ یو کس وایي چې استاد ډېرې سپینې سپینې مه وایه ما ورته مې سپینې خو به خامخا وایم د عمر او د زندګۍ پته نه لګي هسې نه چې د قیامت په ورځ لاړ شو او بیا الله راته وایي چې تاله ما وړوکې غوندې ملا کړی مې وي چڼې کړی مې وي او ته ولاړ وي تا خلکو ته خپل مسایل خپل وس مطابق مسایل بیان کړي که نه نو مونږ ټول ګناهونه په چا ورچو په زنانو اوس زمونږ په دې معاشره باندې په دې خلقو باندې راشه خفه کېږئ به نه خاص کر د سرکاري خلک پیمان یې ووایو زمونږ ډپټي څه ټایم لګي دا فتنه نه ده دا عذاب نه ده او ته ځې څه ټایم او ته واپس بیا راځې څه ټایم ته څه وایې ما تنخوا حلاله ده ته په دې روجم نیسي په دې ماتیم دې زه فتوا نه در کوم دلته لاړ شه مخامخ سرحد مدرسه د مفتي نه تپوس وکړي ته چې هلته لاړ شې ما تاسو ته بله جمعه ویلو یو کس په تماچې باندې د غازي غلی او د کس نه وباسي هغه خو بیا محنت خو کوي که نه تماچه رالی هغه خپل سر نه دانګلي هغه ته پته زه به جیل تم ځم خو لیکن کوشش کوي په تماچې زما او ستا نه پیسې اخلي هغه ته ما او تا ډاکو وایو هغه ته ما او تا غل وایو او که په سپینه کپړه کې په ښایسته کورسۍ ایسې ورته شاته لګېدلی کورسۍ ته لګېدلی په سپینه کپړه کې ته په قلم باندې او په کاغذ باندې لګی او د بل مال خوري د یتیم مال خوري دوکه کې فراډ کې ته ډاکو نه ته د سپینې جامې ډاکو یې خو بس افسوس دا دی چې دغې کورسۍ ته ته رسولی چایې ته په دغو پیسو باندې بیا کور ته روجمات هم راوړې ته په دغو پیسو ما ته دلته په اول سب کې هم د تکبیر الله غم در سره نیکان خلک هم ډېر شته زه انکار نه کوم خو زه چې اکثر معاشره کې ګورم پرون هم ماته یو کس وي چې استاد جي ته صرف مونځ او جومات لږ بار نو ما ته ما لږ بوځه که نه دې دفتر ته یو هفته باسې د سره ځم راځم ماسپښینه پورې بیا به د نه ما ته وایي که لاړې استاد جي بس چېرته کفر فتوې را باندې ونه لګي وایي بس ته ښه جومات کې مه راوځه نو صرف مسلماني دې ته وایي ته دا مونځ دا روجه دا خو جز دی د اسلام یو بل جز معاملات دي ستا اخلاق د معاشرې کې څنګه دی ته ته الله پاک کرسي درکړې 17-18 ګریډ تا د ماتحتو سره څه سلوک دی د 100 روپو رشوتخور ته هغه ته موږ رشوتخور وایو او بره په کرسۍ باندې چې ناست د 1 لاک ته هغه ته موږ رشوتخور نه وي هغه ته وایي چای مې وله ورکړئ نوم بدل کړه په معاشره کې د ټولو نه عزتمن سړی سودخور رشوتخور دی دومره بېګیره پرېښي الحاج به ځان سره لیکلی الحاج مطلب دا 2-3 حجونه یې کړي خدای راستي که د حج په یو نقطه په ده پورې نښتي د حج تا قبلېږي ته عمرې ته ځې څه له ځې مقصدي خبره دله کوم بس د الله رحمت
په دې 10 ورځو کې بند دی په ځان یې راواچو او اسانه خبره توبه وباسو منځ روجا دا د الله حقوق الله دي دا معاف کېږي په توبې سره را وګرځه یا الله بس غلطي رانه شوې یا الله معاف مې کا الله فرمایي ان الله یغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه دله معاف داسې باچا داسې رب داسې پالون کې هر څه معاف که زید نه پاتې شوي دي منځونه دې نه دي کړي در مسره یو یو راګرځوه داسې د الله رحمت دی خو یاد وساتئ حقوق العباد پردی حق الله نه معاف کوي ګورې دا یاد وساتئ چې څو پورې د خپل حق هغه خپلو خلقو ته واپس ورکړی نه او بیا علما فرمایي که یو سړی دی هغه دا وغواړي چېرې پلانکي نه ما یو 15,000 روپۍ خوړلې وي یا الله هغه خو زه اوس نه پېژنم یا الله دې سره زه څه وکړم نو علما فرمایي یا غریب ته یا جومات ته راشه دغه پیسې واچوه او په نیت کې دا راوله چې یا الله دا د پلانکي حقو یا الله هغه اوس نشته یا الله مړ شوی یا الله یا شته نه یا زه یې وینم نه یا الله دا د هغه دپاره صدقه ده نو په چاندي کې واچوه نو دغه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي مصنف ابن ابي شيبه کې دا روایت دی مفهوم مبارک کې داسې ده زه امید دا ساتم چې الله یې معاف کړي او پته خو په آخرت کې بیا درته ولګي نو الله پاک دې موږ او تاسو د پردي حقوقو نه بچ کړي او الله پاک دې موږ او تاسو توبې کولو توفیق راکړي خامخا توبه وباسو په دې ورځو کې الله ډېرې ښې توبه قبلوي